بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهار د وخت تاسو سره د بټخیل ګمبد اکبر آباد محلې نه نیغ پنیغه ملګرو ظهور الله ور په خوګل وایرور د کورنا کوم چې 15 لوریانې دي یو زوی دی تقریبا 15 کالو چې داغه هم لکوټي دماغي توازن کمزوري دي. ظهور الله بای کوم چې د ګردو بیمار دی او دملا چې کم د سپینل کارت د اډو کې دی دای هم کرکته داغه د ژوندۍ ډیره زیاته سخت سره ده. یو لور یو د شوی وا چې هغه دغه یوې لور سره یو لور د ظهور الله بای او دغه یو نوسای هغه ورته هم وس دغه صد ذاتی مسلو مسائل په وجه د سلور کال نه په دې کور نسته ده. دا کور هم د کرایې دی په دې پسې څومره کرایه نه جمع شوی دی. دا ژوندۍ څومره د سخت سره ده. دا کم خويندې چې زموږ سکول ته ځي دوی ته څونه مسلې دي د دې ته پوښتنه کوو زموږ سره اوسئ. دا وخت زموږ سره زموږ غمور هم نسته را زموږ خويندې هم زموږ سره نسته دي نه څه ته پوښتنه کوو. مور السلام علیکم. وعلیکم السلام. مور دا ته وای چې تاسو خو 15 لوریان دي خوند هم بیمار دی د یو نیم کال نه ته پروت دی او یو لور ورته بیا د یوې لور سره ناسته ده. کور تاسو وای چې پر دې په دې کور باندې سونه سخت دي او نور کم چې تاسو د کور او تاسو د ژوندۍ څنګه تیریږي او مخ کې څنګه روانه ده نو د دې په اړه کې لکوټی تاسو زمونږ خاوند بیمار دی د ګردو او لاول خپل مزدوري مهنت مشقت خپل کوو خو بیمار دی اسرم نشته 15 جنکای دی الک ور کوټې دی د مزدوري ذریعہ نشته. زه په خپل باندې بیمار یم. د یو لور می د لور سره خپه ناسته ده په ما باندې واپس بوج دی د غریبۍ د وجنه اجازه د وجنه او زه په خپل باندې بیمار یم. خو لکه بیا خپل مت کومه ځان له ګندل کوم خو لکه ماتم د ګندل لپاره دسی زه دغه لکه نشته دسی یو خپل شان لکه یا خمشین یا نور څه ذریعہ پاغه کې خپل مت کوم سارزو ګولای او خرمه تکلیفي په وجود باندې د سرو لکه زما دسی یولس دولس کال شو چې زما د سر بیماری ده خو هغه کې خپل مت کومه لکه زه ستړی شوم زما د صدقه شروع شي نو زه به کوټه بیماری په دې کټ کې تیرو په قلاره به شمل کوټي ژوند به می په قلاره شي مجبوره د وجه نه زه لګیم زه ګولای سارو خورم جاړم زه خپل مت تور دیګم ما خم ګولای خورم شپه تیر کم سر بیا ګولای خورم خپل ګندلو لکه ساسره نشته هیڅ ذریعہ نشته صرف د الله سره شته د انسان نشته. دا ژوند چې د زمونږ ډیر د سخت شو ډیر په سخت سره د خپل ژوندۍ تیرو واړه سبق وای ټوله خوراکه ده جنکای دي د سکولونو ته ځي څه ذریعہ نشته لکه بس دغه نشته ساسره نشته. نو تاسو خاوند چرته چا ډاکټر لبوتلی دلته څوک ښه انسان دی میر نوشادو هغې سره د خدای خو کې هغوی پېښور ته بوتلی دی علاج دپاره. د هغه څه مسله ده دلته ډاکټران وایي چې ګرده ده او لکه منیریا ده ورسره د ملا تکلیف دی پټی سسته ده هډوکې ناست دی د ګردو مسله ده ټول تکلیفونه یو دي د خپو د زنګونانو ده. په دې کور خو تاسو وایي د شپږو میاشتو کرایه هم پاتې ده نو یو خو یوازې دا 6,000 روپۍ کرایي د 14,000 تاسو وایي چې دا پاتې دي نور په دې کور باندې څومره قرضې دي او څومره سختې دي هغه لږ تاسو وایي. زمونږ باندې د دې کور د اجارم جمع شوې ده او لکه د کور هغه خرچه چې ده د هغه هم د سختو سختو سره لکه په مشکل سره هغه خرچه چلو لکه داسې په مونږ باندې لکه پیسې د نور خلکو هم قرضه ده لکه زنګ سره څه د ورکولو څه ذریعه نشته. که ما ته پوسې نو زه په دې خپل ژوند سمه ستومانه شوې یم. تکلیف د لاسه زه ډاکټر له نظم د پیسو د لاسه ما ته خپل تکلیف دومره چړاو دی زه یم زه به یم خو چې دا سړی ښه شي د ګولو باندې ژوند تېرومه ټول د ګولو زندګي ده. داسې څوک نشته چې زه ورته وجاړم یا زما فریاد واوري یا زما په سر لاس کېږي.
نشته. زما په خپله باندې 5-6 بیماری دي، په هغې که زه همت کومه، زه ستړې شومه، زه د خپل ژوند ستړې کړمه، زه په رښتیا ستړې شومه. 7 کاله مخکې تېر کړو، ورورې ما په کوڅو کې منډې ووهلې د دې ژوند نه. هغه ژوند دې ښه و، زه د هېڅ نه وم خبر. اوس زه ډېره ستړې شومه، زما کې نور همت نشته، زه نوره نه مزدوري کولی شم، زه ستړې شومه، زه دې فریاد ستړې کړم. ټوله ورځ ستړې شومه، ماښام مې شپه په سخته وي، خپله مې خپله ده، د بچو د بچو شوه، د خاوند د خاوند شوه، نور همت را پکې نشته، ستړې شومه. ها دا وخت موږ د خپلې خور نه یو څه تپوسونه کوو کومه چې په دې کور باندې ناسته ده د یوې لور سره. خورې دا راته ووایه چې ستاسو څونه وخت شو چې د پلار کره ناسته یې او ستاسو د دې ژوند څونه مسلې دي او څونه سختې به تاسو باندې په دې کور کې تېرېږي؟ زمونږ 3 کاله شوي دي او 4م روان دي چې زه د پلار کره یم او ډېرې سختۍ مې تېرې کړې دي او روان دي تېرېږي. که زمونږ دا پلار چې دی لکه دا ډېر زیات د غریبۍ د لاسه پروت دی، بیماري ده او څه که زما بوج هم دی، زما د لور بوج هم دی، نو زه دا غواړم چې لکه زما د پلار د علاج وشي، زما د مور او لکه موږ له دونه څه ذریعه جوړه شي چې لکه موږ مور او پلار هم ساتي او زمونږ دا بوج او خرچه چې دی نو لکه چې دا هم هغوی چوتولی شي او چې دا پلار موږ ته روغ شي او زمونږ د دې مور هم بیماري ده چې لکه د دې علاج هم وشي. نو د دې نه علاوه لکه زه نور هېڅ هم نه وایم، بس صرف دونه وس موږ له لکه دومره ذریعه راکړي چې لکه زما د مور او د دې پلار بیماري ختمه شي او زمونږ دا غریبي ختمه شي. اوس زمونږ دا پلار چې دی دا بیمار دی، نو دا چې موږ ته روغ یو او ښه یې ټیک ټاک یي، نو موږ دا غواړو چې لکه دا ښه شي او زموږ دپاره مزدوري کوي چې موږ چا ته لاس نه نیسو او نه د چا نه غواړو. په موږ باندې د پلار په وجه باندې دنیا قرض دی 4,000 روپۍ چې دی هغه موږ د چا نه راغستې دي، هغه هم زموږ نه غواړي، دونه بس زموږ نه کېږي چې هغه موږ ورکړو. کرایې هم زموږ مسله ده. غریبي بېله شوه، لوڼه مې بېله شوې، بیماري د ښځې خاوند په بېله شوه، بیا هم د غریبۍ سره وخت تېرېږي خو د دې بیمارۍ سره نه تېرېږي. د بیمارۍ سره څه وکړو؟ هغوی علاج غواړي که نه پیسې غواړي، نه کېږي، ژوند دی بس په سخته یې تېرو. ما خو به د خپل ځان مخکې ختم کړی وي، خو زه ویم چې ما ژوند ټول په نیکو کې تېر کړو، زما هغه ټولې نیکۍ به ضایع شي. زه دومره تنګه شوې یم، په دې کې یو زلمی وی چې زما به خواري نه وه که نه. زموږ سره زموږ دا بله خور هم ناسته ده چې کومه ډېره زیاته ګیلمنه ده د معاشرې د هغې شتمنو خلکو نه او د هغې خلکو نه چې ځان له کوشش کوو منډه ترله وو تعلیم یافته هم دي چې په پرایویټ سکول کې یو جاب د سرکار نه خو به ګیله نه کوو. د هغې وینا دا ده چې ځکه چې په کومه نوکریانې میلاویږي نو هغه زموږ د خلکو دپاره دي نه، خو پرایویټ هم وایي موږ ځانه په هغې سکولونو کې د ټیچینګ دپاره د مختلف ځایونو کې منډه ترله وو که چېرې موږ ته 5,000 روپۍ تنخوا میلاویږي نو زموږ د کور دا بوج به لږ ډېر په هغې باندې کم شي. موږ سره دا خور ناسته دی یو څه تپوسونه کوو. خورې دا راته ووایه چې تاسو د خور په تاسو یې که نه سکول کې ټیچینګ کوو هغه ته یې ولاړو، تاسو هم ځانه کوشش کوئ، تر کومه حده تاسو ځان له کوشش کړی دی او لکه څه جاب چې میلاویږي تاسو یې کولی شئ؟ زه 10م پاس یم، زما دا بله خور 12م پاس ده،
دی په اسکول کې ټیچینګ کوو نو لکه د غریبۍ د وجې نه ورته چا داسې په ښه دغه نه کتل نو دی هغه اسکول پرېښودو دا اوس په کور کې دا نو لکه دی چې کومه تنخواه اخیسته نو هغې وجې نه مونږ ته کور چلېدو دا اوس هم مونږ ته لکه په کور کې کېناسته نو د هغه ذریعه هم ختمه شوه ما هم ځان نه ډېر کوشش کړی یو اسکول ته بل اسکول ته تللی یم ما ډېر زیات کوشش وکړو چې ما ته جاب میلاو شي خو لکه د هغې تنخواه ډېره زیاته کمه وي په 1000-2000 زمونږ هېڅ کار نه کېږي چې لکه مونږ پې خپل کور چلو او لکه زمونږ دا درخواست دی چې لکه زمونږ د کور دپاره داسې څه روزګار مونږ له راکړي چې لکه مونږ خپل کور په خپله چلو لکه مونږ د خپل مور او پلار ته د ځوان په شانتي ودرېږو او لکه مونږ د چا نه سوال نه کوو چې لکه مونږ چا ته ودرېږو مونږ سوال وکړو دا زمونږ هېڅ چېرته هم لکه زمونږ زړه نه غواړي لکه زمونږ زړه دا غواړي چې لکه زمونږ ورور نشته زما د خور او مونږ د مشران یو مونږ د خپل پلار ته د ځوان په شانتي ودرېږو او لکه دې مونږ چا ته محتاجه نه کړو بس مونږ د داسې ذریعو کې چې لکه په کور کې مونږ ته څه سټاک واچوي یا څه داسې مزدورۍ لپاره چې دې مونږ له داسې څه مزدوري په کور روان کړي چې مونږ په خپل کور کې په خپل امن باندې کښېنو ښه ملګرو دا و تاسو د دې کور حالات ولیده زموږ د مور هم تاسو سره خپلې خبرې وکړې زموږ د دې خویندو وینا هم تاسو واورېده یو ځل بیا زه په دې خپله پښتو په دې خپله ژبه او په دې خپلو داسې پښتنو خویندو باندې فخر کوم چې هغوی څومره د سختو سره ژوند دی او دا زندګي څومره د سختو سره ده څومره سختي په دې باندې تېرې شوي دي او تېرېږي خو بیا هم د هغوی په خوله هم دغه یو وینا ده چې مونږ سوال نه کوو چاته لاس نه نیسو خو که غواړو نو په معاشره کې غواړو چې تعلیم هم کړی یو روزګار غواړو یو نوکري غواړو چې مونږ خپل محنت کوو او زمونږ رونه نشته د مزدورۍ چې د خپل پلار سره ودرېږو د هغه ښی لاس جوړ شو د دې کور چې کم دا ولاړه پایه ده چې دا مونږ په خپله باندې روانه کړو نور دا څنګه یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چې ټول مسافر د خپلو بچو د رزق نه یو نونی رالیږي او هغوی داسې خویندو ته داسې میندو ته او داسې خلکو ته ځان ورسوي چې هغه مستحق وي او د هغوی زندګي ډېره د سختو سره وي نو د هغوی د پیسو نه دا یو 50,000 روپۍ زه تاسو له درکومه او انشاءالله هغه مسافر به د خیره سره یو ځل بیا هم ستاسو سره ودرېږي ستاسو سره به خپلې خوشحالۍ شریکه کوي د خپلو بچو د رزق نه به یو نونی بیا هم راشو کوي تاسو له به انشاءالله بله هفته کې مونږ راځو د هغوی هغه رالیږلی امانت به درله رسو خو اوس چې دا چا د پیسې رالیږلي هغه خلکو ته یې څه وینا ده بس زه خو نور څه نشم ویلی زما صرف دوا ده دوا دا ده چې بس چې چا په دې ښه کار کې لکه دومره دغه وکړو الله دې د هغوی اخر او دنیا ښایسته کړي او تاسو له دې هم الله د دې وس درکړي هغوی له دې هم ورکړي دا د خدای په سخت ځای کې په کار کړي او خدای دې نور هم د نیکۍ داسې توفیق ورکړي چې هر انسان سره نیکي وکړي او د هغې حجر هغوی ته په هغه سخت ځای کې په کار شي او زموږ صرف دوا ده او زموږ دا مجبوري دې خدای ختمه کړي زموږ دې الله خپل ثواب روان کړي او دا بیماری دې الله ختمه کړي او داسې به ډېر خلک مجبوره وي د هغوی مجبورۍ دې الله ختمې کړي او چې څوک هم ښه کوي د هغې عوض دې الله ورکړي او تاسو ټولو له دې الله د دې نیکۍ عوض درکړي زما به صرف دوا وي نور هېڅ اسره هم نشته صرف دوا به کومه که هغوی غواړي نو صرف او صرف په دې معاشره کې داسې یو احساس والا خلکو ته هغوی اواز کړی دی چې موږ له نوکري پکار ده تعلیم هم کړی دی چېرته پرایویټ یا داسې مختلف ځایونو کې هغوی د خپل پلار د علاج منتظر دی چې د دوی د علاج وشي او پلار یې هم نن دلته کې زموږ د دې بټخیلي یو کپړې والا دی چې ډېر یو ښه انسان دی هغه یې بوتلی دی پېښور ته د علاج دپاره په دې کور باندې 14,000 روپۍ د کور کرایه جمع شوي ده 14,000 روپۍ د دې په علاج باندې دی زموږ د خور هم ناسته ده د یوې لور سره په دې کور بوج ډېر زیات دی خو د اخلاص په لار تاسو به د خپلو خویندو سره ودرېږئ که څونه هم زموږ دا وخت کې غیرتمند وروڼه زموږ دا پروګرام ګوري د بټخیلې په دې خواوشا ایریا کې خاص کر چې کوم پرایویټ سکول دی که هغه داسې خویندو له نوکري ورکړي نو په معاشره کې کم کورونه چې داسې مخ په ښکته باندې روان دی که د دوی نور هېڅ نه وي خو دا زندګي به یې لږه ډېره داسې شي چې چاته به لاس نه نیسي چې څونه هم د دوی ضروریات دي هغه به لږ ډېر پوره کېږي او د دوی د ژوند به لږ مخ په وړاندې ځي کوم چې ډېر مخ په ښکته روان شوی دی امید لرم چې د اخلاص د نورو پروګرامونو په شانته کې به تاسو د دې پروګرام سره هم د خپلې مور سره د خپلو خویندو سره به ودرېږئ او کم زموږ خویندې چې ګیلمنې دي انشاءالله چې راتلونکي پروګرام له مونږ بیا د دې پروګرام دویمه کړی کوو دوی ته الله دې وکړي چې زموږ داسې رونه را دغه شي چې د دوی د نوکري یا د دوی څونه د علاج دا څونه مسلې دی ویلي زموږ د مور ده تاسو لیدی شئ په دې ناجوړه وجود باندې دا یو پنډ کپړې چې دوی ته جمع شوي د کلي دا کپړې ګنډي خو هغه وایي چې اوس بیمار یم ډېرې ورځې وشوې کپړې نه دي ګنډلې دا دومره کپړې ورته هم جمع شوي
بیا دوی وایي چې که چېرته د یو پیکو مشین موږ ته میلاو شي دا کم مشین چې دی دا هم زوړ دی نو د دوی چې څومره هم خبرې اترې دي د دوی په هر انګل باندې سوچ دا دی کوشش یې دا دی چې په خپل لاس باندې موږ ځان له څه وکړو او د خپل کور مخ په وړاندې بوځو د کیمرامین عمر ایت سره او زکریا بھائی سره الیاس سهار له ورکه اجازت د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.